د الله بندګانو د دې ماشومې د ویډیو نه علاوه بله ویډیو په ټیک ټاک او فیسبوک اډو په کار نه ده چې دا اواز غلی نه شي. د الله بندګانو دا خو داسې ده لکه د ټولو پښتنو نه چې خوربوزي. د الله بندګانو اواز اوچت کوئ. ما خو تاسو ته وویل چې که روپۍ دې نورې په کار یې مونږ حاضر یو، مونږ روپۍ ورکوو، که ودرېږه ورسره ټیکټونه الو مونږ درځو. خو دې ماشومې ته چې ګورم او د مور دې فریاد ته چې ګورم، قسم په الله چې زړه مې پرې او خفه کېږم پرې. تاسو پښتانه نه یئ، سبا که ستاسو د کوره څوک داسې ماشومه جنۍ وتښتئ یا ستاسو مور ته څوک په داسې نظر باندې وګوري، نو په تاسو به څه تېرېږي. زما دا میسج لازم وزیر اعلی صاحب ته ورسوئ، سهیل افریدي صاحب. اپریدیان خو چې ټول دي ماشاءالله یو غیرتي قوم دی، پښتانه ټول غیرتي قوم دی، خو کم از کم د دې ماشومې او د دې مور سره چې دا کم زیاتې کېږي که نه، مونږ له په دې کې پکار ده که په خیبر پښتونخوا کې دا وی خو مونږ ورسره ولاړو، خو دا خو په هغه سیند کې دی. او زمونږ چې پاک فوج کم دی خو یې مونږ چې دی نو انډیا مونږ ته څه نه شي ویلی یا بل ملک څه نه شي ویلی، نو د کچې ډاکوان به یو څو تنه وي، پکار دا دی چې دا پسې ورشي او دا ماشومه دې رازاده کړي. نو د الله د رضا دپاره دا اواز اوچت کوئ او د دې ویډیوګانو نه علاوه بله ویډیو اپلوډ کوئ مو چې تر څو پورې دا ماشوم ازاده شوی نه وي د دې درندګانو نه. یو جان مننه.